حالانکه موږ په دې پولیسو هر څه کولی شو، ځکه چې ستاسو سره د ټول نه غټه عهده یې دې صوبې وه، دا نه غوښتو او پرون یې هغه پولیس په دونه غلطه طریقې استعمال کړو چې ځای په ځای باندې لاوډ سپیکرې وګرځولې چې یاره که څوک جیل ته ځي را دي شي. دوی په بله ایجنډه راغلي دي. زموږ د کورونو مخې ته زموږ د نور ایم ایل اې د ایم پي ایس د کورونو مخې ته چې کوم دا پولیس دوی استعمال کړي دي، تاسو له شرم نه درځي چې تاسو په غلطو لاسونو کې استعمالېږئ؟ تا نوکري څوک ختمولی شي؟ زه حیران په دې یم چې د خپلې د دونه د نوکرۍ لپاره د دونه غرقي ته ورکوز شي وغورځېږي. دا یو انتهایي غلطه خبره ده. دا چل به کوئ. د صوبایي حکومت یو انتهایی غیر اخلاقی، غیر سیاسی او یو ذلیل ترین حرکت کړو. هغوی لوکل پولیس چې کم پولیس منګه په دې تیر 9 کالو کې غیر سیاسی کړو. منګه زمونږ حکومت زما محترمو رونو همزولو مشران خو پکې را ډېر لږ دي اوس او کشرانو، السلام علیکم. زه ستاسو د راتلو، ستاسو د جذبې ته، ستاسو د مینې ته سلام کوم. رونو تاسو ته پته ده چې د نننۍ غونډې زمونږ دلته کې د راغونډېدو مقصد څه دی؟ پرون که تاسو خیال کړئ د صوبایي حکومت یو انتهایی غیر اخلاقی، غیر سیاسی او یو ذلیل ترین حرکت کړو. هغوی لوکل پولیس چې کم پولیس منګه په دې تیر 9 کالو کې غیر سیاسی کړو. منګه زمونږ حکومت په دې 9 کالو کې هغو لغه پولیس ایډ کې داسې چینجز کړي چې دا به سیاسي مقاصد دپاره نشي استعمالېدی. تاسو ته پته ده چې ستاسو حکومت 9 کاله تیر شوی دی، خو چېرته هم لکه په پولیس باندې تاسو هغه پرشر نه دی راوستی چې ته موږ له دا وکړه، موږ له دا وکړه، موږ له دا وکړه. حالانکه موږ په دې پولیسو هر څه کولی شو، ځکه چې ستاسو سره د ټول نه غټه عهده یې دې صوبې وه. خو چونکې موږ دا نه غوښتو چې یاره موږ دا پولیس داسې استعمال کړو په دې طریقو باندې. د دې پولیسو ټریننګ، د دې پولیسو ضرورت موږ ته په دهشتګردۍ ختمولو کې دی. د دې پولیسو ضرورت موږ ته په منشیات فروشۍ ختمولو کې دی. د دې پولیسو ضرورت موږ ته د دې قوم د حفاظت او د دې ډاکو غلاګانو د هغې په ختمولو کې دی. هغه لاړو او پرون هغه پولیس په دونه غلطه طریقې استعمال کړو چې ځای په ځای باندې لاوډ سپیکرې وګرځولې چې یاره که څوک جیل ته ځي را دي شي. زه دې 2 نمبري د 2.5 ورځو د 2.5 غنټو د صوبایي حکومت ته چې په نوم راغلی دی د کیرټیکر داسې دی. کیرټیکر مخکې هم راغلي وو، هغو د خپل الیکشن سره کاري 3 میاشتو کې دوی په بله ایجنډه راغلي دي. دا د پی ډي ایم حکومت دی. تاسو ته پته ده وزیر اعلی هم پې لاسه کړی دی، څوک چې اوس ارضي وزیر اعلی نیولی دی او ګورنر ناست دی، د هغه ټول حکمونه چلی، د هغه ټول اډرونه ګورنر چلی چې هغه غیر قانوني او غیر عیني کار دی. بیا یې چې کوم وزیران نیولي دي نو سی په پیسو نیولي دي او سی چې کوم دی نو د سیاسي جماعتونو نه اخیستي دي چې دا غیر دغه خبره ده، عیني خبره ده. خو بهرحال دیو باوجود د دې هر څه د الیکشن نه تختی. دې ته موږ دا خبره کوو چې الیکشن وکړئ، تاسو د قوم نه تپوس وکړئ چې څوک مشر پکار دی. حالانکه موږ په دې پولیسو هر څه کولی شو، ځکه چې ستاسو سره د ټول نه غټه عهده یې دې صوبې وه. دا نه غوښتو او پرون هغه پولیس په دونه غلطه طریقې استعمال کړو چې ځای په ځای باندې لاوډ سپیکرې وګرځولې چې یاره که څوک جیل ته ځي را دي شي. دوی په بله ایجنډه راغلي دي. زموږ د کورونو مخې ته زموږ د نور ایم ایل اې د ایم پي ایس د کورونو مخې ته چې کوم دا پولیس دوی استعمال کړي دي، تاسو له شرم نه درځي چې تاسو په غلطو لاسونو کې استعمالېږئ؟ تا نوکري څوک ختمولی شي؟ زه حیران په دې یم چې د خپلې د دونه د نوکرۍ لپاره د دونه غرقي ته ورکوز شي وغورځېږي. دا یو انتهایي غلطه خبره ده. دا چل به کوئ. د صوبایي حکومت یو انتهایی غیر اخلاقی، غیر سیاسی او یو ذلیل ترین حرکت کړو. هغوی لوکل پولیس چې کم پولیس منګه په دې تیر 9 کالو کې غیر سیاسی کړو. منګه زمونږ حکومت